دا دین بیان آسان کار نه دی اوس خو ته تبلیغ لدی تعالی بيزي خلق لالی تعالی خلق ګډان لالی ته مالوي کارو ایسر به دی رضو کې تبلیغان من لګه سخت راغله دې کې ځنی والدي ویني ته بيول دي او په دا دې کار سره لازم ده دا به دا بتا وجنی شي کوي بدی ستاو بستری غورځي دا سره بس کوي دا لاته د نبیان ولا تبلیغ شروع کا کته په جمعات کې چاپری دا خو په شپه خبره آسان ته تقول چې د امیر چوکونه ټکړ پاغي کې ستا خیر نشته به سره د الله پرځي اکته وای دا بابا چې د کې امداد نشته ټکول کرول غربور کرو بیا دې سره پریدي اکته وای چې دا شی الله حرام کړی دی دا شی د الله رسول حرام کړی دی ته وای چې دا کار د شرک دی چا چې کو مشرک دی څنګه قرآن ترتیب دی تبلیغ د څه خدای میان کول نشي د خدای علماء کار عوام له یو خاصه طریقه پیدا کړي جوړه کړي دا آسان یو څو خبرې غوښتي دا دی اوس سره نه غني چې موږ مکمل کار د دین دقه دی نه 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 دا یو څو خبرې د دین دی ځکه چې امي خدای ټول سره رسول نشي لوستي نه دي او بیا پاغو باندې د سخترینه پابندی ده ګوره د دینه به بار نه وځي ولیک اوت یا بل کافر کی یا بزان کافر ته کده سره مخ علم نشته دیو جن ته اجازه نشته نه د عربی عبارت اجازه شته د حدیث ټوټه وایل هغه به مفهوم بیان نه نه د قران د آیت ویلو اجازه شته ځکه چې هغه علم نشته هغه علماء او یو خسته طریقې کار جوړ کړل اوس مونږه بے پالی کو پرهیز نه کو شومنی وسره خورو جوغه کې روانه خو زمنګ ده کنه هغه علماء خو خلک تیروته او ډېر نظر والو ډېر نظر شاه محمد الیاس صاحب رحمت الله علیه تا مفتی محمد شفیع صاحب دا کراچی ډېر تقی عثماني صاحب دی والد سے تفسیر معرف القرآن والا شاه محمد الیاس سے بیمار دے مفتی محمد شفیع صاحب وہی سب خبر لاړ ز خبر لاړم کیناست هغه په جړا شو ډېر سره میں حضرت آپ کیوں روتے ہیں تو ولې جاړي ستا په لاس خو د دین لوی کارنامې شي تو ولې جاړي مونږ جاړو نو مونږ تو ولې جاړي هغه مفتی صاحب میں اس لیے نہیں رو رہا جمانه به دنیا پاتې شي میں اس لیے نہیں رو رہا نور سوجو نه جاړم مفتی صاحب یو غم اغسته ما محمد شفیع رحمت الله علیه ورته وی ته څه غم اغسته عزت دی غم اغسته ما چې ما خدا کار جو کړل اوس به س نظر اوس ورسید دی کې سبا ز د لوی فتنې نه یریږم شاید چې دا قوم زماغه اصول باندې لاړ نشي نو مفتی صاحب ما د جهنم گیټ جوړ کو اسوک چې په داخل شه زمانه اصول جهنمی وي او یا که زما په اصول لاړ کوم ته ما مقرر کړی دي نو بیا د هدایت گیټ می جو کړ دې څوک چې په نن وت نه جنتی دي زه د دې غم اغسته زما د دې امت نه یره د چې درسته به زما غ اصول باندې لاړ نشي اصول باندې بلاړ نشي د هغه پال بونه کی هغه پرهیز بونه کی نو بانی خوزیما نو سزا یا ثواب خو بانی ته ملاویږي نو بانی خوزیما اول دا شی بټول امیانو تلاړ شو امیانو خو چې بیا ست لمغړی کوي پکې زده دې نه اړیږي اره مفتی شیخ محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه واقعات د تشمدید خپل وسره ملاو شوی حق او شو دا چې په تبلیغ کې زیو واپس راشي دو چې هغه اصول باندې د خپل محله کې اقصی پابندیو کې نو سو بيدینه وپات شي په دې کلو کې نه هیڅ بيدینه سوک بدی کورونه کی پاتی یو نیم کور به هغه نه مسوک نه تله نور دار کور نه دوا درې سالور لس پوری تل دي شلو پوری تل لیکن چدل ترازی غم څنګه ده خادي څنګه ده دا جرګی چې کوي دای څنګه دي از جوړه کې ناس ته ولاړې څنګه ده دا گاوند یو بل سره سره په ایمان او انصاف خبره وکړو په ایمان وای شته هغه اکرام مسلم چې ورته خول په جماعت کې ادب باندې زوت کړو اکرام مسلم شته ها دا ملي دلی چې د دې زنه بولونه سي او نوړای په سپېګمو بيدل ملي دل عمل شته عمل زنو اون کما قران ما تخرو عمل زو نه کما چې زه د قران داویدار ما دوه ټکو نو قران ما ته بلځه کې سپېو
اچھا عمل تو نه کې ته د حور خاوند انصاف اوس پتاي فقط انصاف حکومت راغله تمام مسلمانی د شریعت نه پیښې زر ځای جمع د شریعت راغله پوه هر سمنه غور کوي چې څه فایده حاصل شي اګه غور نشه نو نقصان کوي غور نشه رفرانه بوش نو همیشه نو بنی اسرائیل ته حدیث کې راځي درې صالح نبیان یو رضی ابو شهیدان کړه نو بیا سي چلو شو نو بیا په الله ولګل یا 120 دي یا 170 کسان دي دای حق پرس ولګل نبیانو نورستو علما حق پرس نو دا 120 یا 170 نو 43 مخ کې شهیدان کړل انبیا 120 یا 170 حق پرس په یو ورځ کې شهیدان دین کار آسان کار پوښوي دین کار آسان کار نه دی او بیا علما درې وړ وایي چې دومره یقین جوړ کړي چې هر کار کول نو مخکې تاسو کا دې کې د رسول الله طریقه صدا بس ادا خوې وي که زمون ملګرو واغس چرتا نو دنیا بټي دا خو یاغس دې نه تاسو کوي موږ نه خو چاته تاسو نه کړل ته کې تانه کړي عمل کی تپوس کی اگو ادا قمر یقین جوړ کا نور ته ټول ارس نشیز د کوله خو دا یقین جوړ کا چې زب خپل لاس خلو وغ خپا نه خوځوم مگر تپوس وکوم چې دې کې ز خوځول شم لاس خپا کنا چې دا خو جوړ شي چې موږ هر عمل کې تپوس کو جبدا معاشره به ټول ټیک شي کورونه به ټیک شي محلي به ټیک شي علاقې به ټیک شي دا زما ست علاقه را د پورې مخامخه تمام خلک ته پکې یو واده کې لس د ډمی کړي یو واده کې دولس رزي پټاخي الوزي سپټ نه د تا ته په سترګو ښکاري دنه ته چشمه ولګاوه خنه کان دی پکې خپل رونه نیکان یې زما خدا سبا وای د زوی نسی چې وادي نو د ډنګا دا دین شو نه موږ د دې قائل نه عمر بتیر شو په مرګ ممړ شو د دې نیکه قائل نه موږ دا نیکه قائل یو کم چې خدای خولې دا نبی علیہ السلام ته قل ازواجک بیبیان تو په سر صادر واخلای لونو ته دی وایا صادر دی واخلین مسلمانانو خذو تو وایا بل ځای خدای پاک وانذر عشيرتك الاقربين زمان نبی نږدې رشتہ داران په دین پوکا پښوی دا حکم نه وانذر عشيرتك الاقربين وامر اهلك اے زمان نبی خپل اهل ته د دین وایا در قران دفعات دي دا کر خبر سونے سره اے نبی وامر اهلك خپل اهل ته د موضوع وایا تبا اهل تنوستا اهل دے عرص کی ہاں وہ نیک سے با استازوی دے پٹاخی علو دی استازوی دے ڈمی گڑی اتواز سبحان اللہ وی ماز جنت تروان مستافلا جنت تنشد نبی غنی سڑی تا امر دے وامر اہلکا اے نبی خپل اہل تا ہوایا تبوں پل زویتا نسیتا دورتا خزیتا گورتا وائبا امنکائبا پلاس بمانا کړم به پلاس مانا کوم فیلم تستا تکستا وسنینو بیا پخلی ویا پخلی باندې هم د وس نشته دومره خوار شوی بیا پزړ باندې بدی بد او غنا دا بدی بد غنی یو چې د رواج واده کی دا ټول نیکان پکې ناستي غچاول موږ د دې نیکه قائل نه پرهیز بکای دوايي د خدا علاج د خده خبره ده خو شمله مخره موږ صرف دا وي شمله سره مخره منگوی شمله مخرا شمله سره بستا دوی په تاثر ونی اے منگ دا قویو دا ویل دا صلیخ کال اوچو دی ځای کې دا قویو دا قبوی چې کار دی خده هر څه ټیک دی خو شمله وسره مخرا ورته وسره شمله مخرا کدا بدای کدا خیر خدای پاک دغه څه منگ نور نه ادا قران ته د ویغ نصره پوری واوره ته په خپل پوښتنه خدای پاک مونږ ته سویلی دی